ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په هغه ټوټه سړک باندې ولاړ یم په کومه چې د تغبې نه ګاډي راځي په کومه چې د مردان نه ګاډي راځي په کومه چې د موټروی لینک روډ دی غني خان روډ باندې ګاډي راځي په کومه چې د رزړو منځو تورنځو نه ګاډي راځي په کومه چې د لرې لرې ځینو نه کانوی ځي او هغه کانوی چې هغه مومن ډیم ته ځي سړک له هماغه شانتې دی ډېر زر ده چې دې له به کټ لګو خو خبرې به کوو بیا په کټ باندې ولې چې دې سړک دپاره به کټ لګو او کټ به د چا نه راخلو چانده به کوو او کېدای شي چې هغې کې چانده خوش وله نو بیا به د ټیکهدار سره خبره کوو او د ټیکهدار په ذریعه به چې کوم دی نو دغه سړک په تارکولو باندې جوړو او دا به یو انوکه شانتې په دغه حکومت کې دا یو کار وي لومړنی کار نه دی مخکې چاندې پلونو له خلکو وکړې سیلاب نه پس چې کوم دی پلونه روان شوي دي خو زموږ په دغه پښتنو په روایت کې د مشرانو په شناخت کې دغه یو کټ چې کوم دی هغه پاتې دی کټو مو چې کوم څونه پورې مسافر لاړل هغوی هلته کې دیرو کې کېناستل هغه دیرو نه چې کوم دی نو دلته خبره ورسېدله اوس به تاسو وینئ حجرو بیټکونو ته ځي نو دا ګدۍ یې دغه کړې وي خو بیا هم په 400 کې د کټ رواج چې کوم دی حجره هغه آباده ده جومات آباد دی په حجره کې غټ غټ کټونه چې کوم دی نو هغه یې ښودل کېږي خو دې کې برته نوې خبره دا کومه چې نن سبا واده له خلکه په 1.5 لاک 2 لکه 3 لکه 4 لکه باندې بیډ اخلي وسې کېږي خلکه سونم کوي وسې کېږي خلکه بیوټي پارلر ته هم ځي وسې کېږي د کومو خلکو چې وس نه کېږي د هغوی دپاره خبره کوم چې دلته کې تاسو بیډ اخلی نو دا کټ چې کوم دی دا کټ دا اوس دا بیډ دی دا دوه یو ځای شو د دې بیا غټې غټې خپې وي غټې غټې خپې وي دا تاسو له د بیډ کار کوي او دا سستیږي نه دا دومره مضبوط چې کوم دی نو دوی دغه کړي وي نو 13-14,000 روپۍ دی په دې خرچه راځي نو چېرته 13-14,000 او چېرته 1 لاک 1.5 لاک نو ډېر فرق دی ماشومان چې کوم دی د هغوی دپاره کټ وړی نو ګورئ دا ګورئ دا ماشومان چې کوم دی نو کور کې پې لوب هم کوي او مزه هم ته اخلي او خوند هم ته اخلي نو دا د ماشومانو لپاره دا کټ چې کوم دی دا راځي دا هم د دغه سړک په خوا کې د کټونو د کاروبار چې کوم دی نو دا په ټول 400 کې دلته کې خلک راځي او د دې ځای نه کټونه وړي دې کې نختر دې کې شانډې او دې کې مختلف دغه چې کوم دی نو هغه استعمالیږي بل دا نه چې دلته کې یو شمېر خلکه ورسره په روزګار دي د کارخانو نه کارخانه ده دا وګوره ماشومانو لپاره چې دا ګاډې وړي نو په 1.5 سل غالبا چې دا ګاډې دي ولې چې دا ګاډې موږ ماشومانو لوړلې نو دا وګورئ نو دا دوی جوړوي دا هنر دی هنر ژوندی دی د دوی هنر له موږ داد ورکوو کټکي چې کوم دی وګورئ وړه کورسۍ ته په کچن کې نو دا چې کوم دی نو او دا د هغې نه وړوکې کټ دا د هغې نه وړوکې کټ چې کوم دی دغه کېږي دا پکې یو بل قسم کټکي دی وګوره دا ټول د لاسو جوړ دی بیا په لاسو باندې دوی بڼي د بڼلو بیل کاریګر دی او د جوړولو چې کوم دی نو هغه بیل کاریګر دی دا وګوره جي دا واړه واړه کټکي چې کوم دی دا وګوره ماشوم دپاره کټ دغه کې دا هنر دی ښه د هنر درته ښیم سړک په ځای پرېږدو بس پرېږده سړک به خپل کار کوي پرېږدې چې کټونه درته وښیم کټکي درته وښیم دا وګوره او بس موږ هم چې په کومه اړه خلاړو دا وګوره جي دا وړوکې ډبل بیډ او دا ورپسې چې کوم دی نو دا او دا کور دپاره چې وړئ نو دې 3 څیزونو ته وګورئ دلته کې دروازې چې کوم دی نو کټونه خرڅېږي موږ دلته کې 3-4 ورځې تېرې کړې نو ډېر زیات رش په پیو هسې زما د کاریګرانو ته خیال و استاد په خیر څنګه یې خیر دی زه استاد سړک نه ورته مشکلات پوي که نه ولې چې دلته کې اوبه ودرېږي او بدارې راشي او لاګاک راشي نو بس هغه هم پکې ګنده شي ښه څونه وخت نه د هنر کې زما خو تقریبا د هنر کې 20-15 ساله وشو 20-15 ساله ښه دې کټ کې څه استعمالیږي دې کې جي بس د خپې دي بازوګان دي او د نور اوزار موضوعات پکې لګي بس مضبوط کټ د کومې لرګي وي مضبوط کټ خو جي توت پی دي کې دا سره او داسې نور وغیره خپل خو لرګي دي مزیدار مضبوط ښه په بیډ باندې څونه خرچه راځي ډبل بیډ باندې ډبل بیډ تقریبا کم از کم 60-70 هزار روپۍ راځي
چې بیډ اخلي او چې دا کټ دا څوک استعمالوي دا خو جی بس دغه لږې پیسې دي 8000 او 2000 دغه د کټ ریټ دی او چې ډېر پکې ښه شي توت او شانډی د پکې راشي نو 13-14 ته دغه جی دغه 14000 5000 پورې چې غټې خپې پکې ولګوي که نه ها نختر دا راته ووایه چې دا بیا سستیږي دا لنګې یا نه 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 سستیږي ها او خو مضبوط کار دی ماشاءالله خو خپل یار څخه موږ دغه ورکو دا بڼلو خو بیل کاریګراني که نه د بڼلو بیل کاریګري او موږ چې کوم دی دا کټونه ټاکو خو مزېدار ښه صفایۍ سره بغیر پانی دي دغه کټ تاسو وګورئ ها ښه مزېدار صفا دا یو اکثر په بوډ کې بیا بازو پټ کړي وي بازو چې کوم دی بازو چنجن شوي وي بیا په دغه کې ښه په ځمکه به صحیح لګېدلي دا د څه جوړ دی دا جي دا سپېدار دی کیکر خپې دی جي سپېدار دی او د کیکر خپې دي کیکر خپې دی ښه 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 4 انچي او دغه کې خو بیا غټه خپه لګوي که نه او 5 انچي هم شته 6 انچي هم شته 4 انچي هم شته ښه دلته کې ماشینان تاسو سره وي د خپل بالکل او ماشینان شته هر یو شی شته ها د ورځې څو کټه جوړوي یاره د ورځې خو جي موږ دغه لکه کار ښه کوو نو بس دغه لسته ورولو لسته او بڼیږي څومره پکې بڼي تقریبا دغه 15 شپږ بڼي مو سوترو کې تاسو دلته کې څلور ملازمین یې د بڼولو والا بیل دي او بڼولو والا بیل دي دا زما رول دی بس زموږ د جوړ په دې اړه باندې موږ کار دلته په روزګار کار کوي بجلی چې نه وي نو بیا یاره بجلی خو ډېره غټه مسله ده ډېره غټه مسله ده بجلی د سره یې نو موږ راکړو بس تقریبا ځان ته د شپې اکثر ډرې میل وکړو د ماخوستن او ستاسو د کمیشن حساب دی که نه او یو زموږ د چې څونه بجلی وي کار څومره زیات وکړي نو او یو بالکل اډرونه بار نه راځي او راځي ولې نه راځي او راځي کټ رواج ژوندی دی بالکل ژوندی دی کټ رواج ژوندی دی کټ ډېر ښکلی شیز دی اجرت یې ښکلی ښکاري دا هر څه ښکلی ښکاري او کټ ډېر زبردست شي وجود ته هم سکون ورکوي د سکون ورکوي مثال خبره لکه ډېر زبردست شي په پخواني دغه دی که نه رواج دی ژوندی دی دا هنر دی بالکل هنر ستاسو دی او کټ چې کوم دی نو دا پخواني هغه رواج دی وجود ته پکې دمه ورکوي د ډېرو خلکو چې وي دا سټ وړ وي لکه د کټ لنګې ته لاړ شه وي دا دغه که داسې وایي که نه ها راشه که نه دې خواته یاره کټ کې ملاسته یو داسې په بیډ کې ملاسته خو د برګر ملاسته ده خو د کټ دا ملاسته بخي یاره جی د کټ ملاسته کې اصل خبره ده چې سړي پکې وجود هم دمه شي هډوکي هم پکې دمه شي او د بیډ ملاسته کې هغه سکون سړي ته نه میلاوي څومره چې د کټ په ملاسته کې میلاوي ها او د دوی دا کټونه چې کم دي نو مضبوطي یاره جی ښه پایدار دي د دوی دلته کې مطلب وخت ډېر وشو د هغې په وجه باندې دا دوکان جمدیم دی ځکه چې کار ښه کوي استادان ورسره ښه دي شاګردان ورسره ښه دي په مینه باندې کوي او ښه د دغه والا کار کوي صحیح ښه کتونکو د دې پته خو ورته په دې نه ښیم چې د دې پته معلومه ده او ولې معلومه ده چې سړک په تاسو ته یادېږي او هغه سړک چې په هغې باندې مونږ شینګله چولو ته دې خوا راشه که نه یاره ستاسو نوم دی دې خوا راشه نوم دې څه دی عمرانه څومره وخت نه دا روزګار کې ماشوم را لوی شوې پلار دې هم کوي کم ځای ته دنه کټونه ځي یاره پنډای ته اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ ته او سړیو کې فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې هغه بس بیا ویل مونږ لیږو ایسې اکثر بیا پیسې راولېږي یا ګاډي والا له ورګي څوک لس کټه څوک اته کټه څوک 15 کټه که نه ښه په اډر هم لیږي او په اډر لیږو بس هغه یاره شي یارانې شي مونږ ورپسې ولیږو بس ګاډي والا ډک کړو ولیږو ورپسې او بس لګیو کاریګر هم لګیا دي مونږ هم لګیو او کار دی روان دی صحیح ده ښه یو کټ په څو دی کټ خو مختلف ریټونه دي نختر بازویو تورې شوې خپل 10,000 بیا داسې زبیدار کې 5,500 6,000 بیا ښه داسې 4,500 پورې 3,000 روپۍ پورې پکې کټ شته ښه مزېدار کټ لکه کوم چې دوی جوړوي بیا داسې پکې 50,000 هم شته مختلف کټونه 50,000 پکې ملاویږي نه څوک لکه وي پیټ راله جوړ کې پکې 18-20,000 باندې 18-20,000 هغه داسې په 1.5 لک او 2 لک نو په 18-20 دغه نه خپلې پوم پکې واچې هر پوم نم پوسي چې پوم پکې واچې بیا نورم کوي نو چې لنګه سسته شي یا کټ دغه شي نو بیا نه ډیله کېږي بس دا داسې دیو بڼئ که نه بیا نه ډیله کېږي د استادان دي بس دوی لګي پیش شو بڼئ بیا نه ډیله کېږي ستا موبایل نمبر څه دی؟ موبایل نمبر 0311 99
84 120 0311 99 84 120 په یو ورځ کې تاسو نه څومره پورې کټونه اخیستی شي؟ یاره بس لسم څوک والي اتم والي پنځم والي یو ورځ څوک وانلي په دویم ورځ 15 والي بس مو کو جوړو مو کو دلته تیار وو او نه برابرېږي نه برابرېږي دا استادان لګي صحیح ده دا غریبانان لګي نه برابرېږي کتونکو موږ دوی بل دکان ته لاړو نو هلته کې پرون دونه ډېر کټونو نن پکې دریو ها استاد څومره وخت نه ته کار کوې؟ دریم کال روان دي کنه دریم کال ها دا چل چیرته زده کړو؟ موبایل کې زده کړو لږ را دې خواشه ته دې مزو کې څه فرق شته؟ کټونو کې اکثر دې کې هم دغه کوي هر څه کې ملاوټ روان دی که نه؟ نه جی آی کې مختلف کټونې لکه کنه ارزان ډېر کنه ډېر خو لکه چې له وخت ریټ دغه کېږي که نه هغې څه کټون لګي دغه کېږي ته کوم ځای؟ مو حضرت مانځي ها او دا روز کې څو کټه بڼولی شي ته؟ څلور پنځه کټونه بڼو څلور پنځه دا بیا سستیږي؟ سستیږي نه بیا لږ موږ لږ هغه پرېږدو که نه داسې بیا چې لکه لومبیا خو سستیږي نه چې څه شي بیا لږ راټیټ کړو دا بیا صحیح شي لکه ها او دا تار د کوم ځای نه راځي؟ دا پېښور نه راځي پېښور نه راځي قالین نه جوړوي تار کې څه فرق شته؟ دې کې هم لکه دویم نمبر سوتر هم شته او لومبي هم پکې شته که نه ها دویم نمبر ارزان یو دا لږ ګران صحیح ده ها ګرانو کتونکو یو خو دغه چې دغه یو شمېر خلک دغه ځای کې په روزګار دي د هغوی رزق د دغه روزګار نه دی بل کټ چې کوم دی ډېر په مناسب ریټ درته میلاویږي ډېر د صفایۍ سره کاریګران د دې جوړښت کوي د ورځې 10 او 15 خلک اخلي خو چېرې ستاسو هم کټ پکاري کټ اخلی نو دغه اډرس د دې ډېر واضحه دی غني خان روډ په 400 کې دا روډ ډېر مشهور دی چېرته چې ویلب خان شیرپو شینګل اچولي بس 100,000 به درته ښیي ښه نو او یا په دغه موبایل نمبرو باندې رابطه وکړه باقاعده چې کوم دی تاسو له په اډر باندې خو هم کټونه در لیږلی شي نو سړک هم په ځای پرېښود موږ وی راشه چې خبره پکې په کټ وکړو ځکه چې چاندي لپاره به کټ لګو نه هغه کټ به هم بیا د دوی نه اخلو نو دغه ده او کټونه راته ډېر ښو لګېدل ډېر ښکلې شوشه په ډېر ښه انداز کې جوړېږي روزاني حساب سره دا کټونه وي او بیا چې کوم دی نو دا خرڅېږي نو دې خوا راشه که نه راشه دې خوا ته ته هم کاریګرې زه کاریګر نه یم خو هسې دوی سره دلته وړم راوړم کار سره کوم د خرڅ په دغه ټایم کې کار بعضې وخت ډېري نو زه ورسره مرسته کوم امداد ورسره کوم مزدوري راکوي کوم کوم ځای نه خلک راځي یاره چې دې ته خو ډېر لرې لرې نه اډرونه راځي لاور نه پینډۍ نه ګیر نه بله ورځ یو سړی راغلی هغه له مې یو څو کټه تیار کړو دا ډېر لرې لرې ځای نه اډرونه او دغه راځي بتم پکې وایي چې په روزګار یې دلته یو په روزګار ها د کټ باره کې څه وایې ته چې کټ خلک اخیستل څنګه ضروري دي که نه عمران سره زما مخکې مرګتیا وه او بیا راته وایي چې هلکه ته دلته موږ سره کښېنه بس تاله به خدای رزق درکوي مزدورۍ پسې به نه ګرځئ خو کټ ما دا کټونه ډېر ولیدل خو د دې سړي په شان کار څوک هم نه کوي ښه کتونکو عمران چې کوم دی یقینا دا ګوره دا بیل ملګري هغه ځای کې یو بیل ملګري وي عمران مې ملګري یو دوه اوس په موټر کې رالیل عمران مې ملګری دی نو د عمران ملګرتیا چې کومه ده کچه نه ده پخه ده دا ماته په دې دغه کې پته ولګېدله نو راشئ کټونه والې انشاءالله بیا به پرې خبرې کوو او ستاسو چې څونه دنه کټونه اخلي هغه هم سره روزګاریان کاریګران زیاتېږي او دا کار به نور هم چې کوم دی وسیع کېږي خو دا اوس یو برانډ دی او د عمران د والد صاحب څه نوم دی علم خان علم چې کوم دی نو علم کاریګر دا یاد ساتئ او خلک یې پیژني ډېره مننه خوشحاله